عمران خان بویل کچری زه د بجلی کمبې له هم د خپل پارټۍ ټیکټ ورکم نو هغه به الیکشن ګټي. هغه خبره بالکل حقیقت ثابت شو. اوس چې کم کسان د عمران خان په ټیکټ باندې پاس شوي دي نو هغه نه د عمران خان خور علیما خان ډیره زیاته خفه ده، ځکه تېره شوي یوې میاشتې داسې د عمران خان خور کوششونه کوي چې عمران خان سره ملاقات وکړي، خو د هغې ملاقات عمران خان سره نه کیږي. او څومره هم چې ایم ان ای ایم پی ای دي کوم چې د عمران خان په ټیکټونو باندې پاس شوي دي هغوی په خپلو دفترو کې ناست وي او د عمران خان خوریانې اډیاله جیل نه بهر احتجاجونه کوي په سخته ګرمۍ کې. پرون هم ټوله ورځ د عمران خان خویندو د اډیاله جیل نه بهر تېره کړې ده. علیما خان تصویر تاسو له هم په سکرین باندې ښکاري چې ټوله ورځ د اډیاله جیل نه بهر تېره کړې ده، چونکې ادی ملاقات نه کېدو. کومو لیست چې ورکړل شوی د ملاقات دپاره نو د هغې کسانو کې یو دوه کسانو ملاقات شوی دی، د بریسټر ګوهر هم ملاقات شوی دی او د علیما خان ملاقات نه ده شوی. تر ماښامه پورې علیما خان په احتجاج باندې ناسته وه چې بیا ماښام هغوی له پولیسو وي چې زه د جمعرات پر ورځ به ستاسو مونږ ملاقات عمران خان سره کوو، نو بیا هغوی هغه احتجاج چې کوم هغه ملتوي کو کورونو ته لاړل. علیما خان ویلي چې تر اوسه پورې مونږ له پولیس داسې قسم ګارنټي نه وه راکړې، په ډومبي ځل مونږ له پولیس ګارنټي راکړه چې مونږ به ستاسو ملاقات جمعرات پر ورځ کوو، نو ځکه مونږ د احتجاج چې کوم دی کینسل او جي. تر ماښامه پورې هغه اډیاله جیل نه بهر ناسته وه جي. سلمانه کامراجه هم ملاقات ته نه دی پرېښودلی شوی. بیرسټر ګوهر عمران خان سره ملاقات کړی دی. بیرسټر ګوهر ویلي دي چې د عمران خان چې کوم د مدنیاتو بل په کې پی کې اسمبلی ته راغلی دی نو د هغې حوالې سره عمران خان مونږ منع کړي یو. عمران خان ویلي دي چې تر څو زما ګنډاپور او نور سیاسي پارټۍ سره ملاقات نه وي شوي نو تر هغې دغه بل مه ایکسپټ کوئ. عمران خان یو ځل بیا ډیل ریجیکټ کړی دی. عمران خان ویلي دي که چېرې ما ډیل کولو نو 2 کاله مخکې به مې کړی، ما 2 کاله ولې په جیل کې تېرول. که چېرې ما ډیل کولو نو 2 کاله مخکې مې ولې نه کولو چې په ځان باندې دومره سخت تېروم 2 کاله مې په جیل کې تېر کړ، نو اوس ولې ډیل وکړم. ځکه د ډیل حوالې سره خبرونه د هغه حوالې سره تلل چې عمران خان ډیل کوي. بل اسلام آباد سیشن کورټ د عمران خان په عدالت کې د پیش کولو حکم جاری کړی و جي چې په هغه حکم اډیاله جیل یو ځل بیا معذرت کړی دی چې مونږ عمران خان عدالت ته نشو پیش کولی، مونږ ته د سکیورټي خدشات دي. نو بیا عدالت حکم وکړو چې تاسو عمران خان فزیکلی عدالت ته نشئ پیش کولی، نو د ویډیو لینک په ترو باندې تاسو عمران خان عدالت ته پیش کړئ. نو هغې نه هم اډیاله جیل حکامو انکار کړی دی. اډیاله جیل حکام ویلي دي چې مونږ سره انټرنیټ سروس چې کوم دی په اډیاله جیل کې خراب دی، مونږ عمران خان په ویډیو لینک باندې هم نشو پیش کولی. په ویډیو لینک باندې یو ځل عمران خان عدالت ته پیش شو چې هغه تصویر ډیر زیات وایرل شوی، تاسو له یاد شي. هغه تصویر نه پس بیا د ویډیو لینک چې کومه کاته هغه هم ختمه شوې ده او عمران خان فزیکلی عدالت ته پیش کېدل دا خو ډېره زیاته ناممکنه ده. که چېرې خلکو له پته ولګېده چې عمران خان عدالت ته تللی دی یا د اډیاله جیل نه روځي نو د لارې کوڅې د سړکونه به ډېر زیات ډک شي، نو بیا به هغه حکومت ته کنټرول کول ډېر ګرانه شي. نو په دې وجه باندې د اډیاله جیل چې کوم حکام دی هم وایي چې سکیورټي خدشات په وجه باندې مونږ عمران خان عدالت کې نشو پیش کولی. اوس دې حوالې سره تاسو سره لرئ خپله قیمتي رایه مونږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.